خدای ته دې راغلی یا الله ته قدیم ده خدای ته ثبوت ہے یا اللہ ته قدوس ہے یا اللہ العظیم خدای پاک ته سلام ہے یا اللہ ته مؤمن ہے خدای ته مهیمن ہے یا اللہ العظیم خدای ته عزیز ہے یا اللہ ته جبار ہے خدای پاک ته متکبر ہے یا اللہ تاسو پر کبریا لامد نایلا خدای ته حی یا اللہ ته قیوم ہے خدای موږ ټول مخلوق یو خدای عاجز یو خدای ډېر بې وسه یو یا الله العظیم خدای دې تاسو تعظیم مونږ نه وکړي یا الله حق تعظیم مونږ وکړه خدای پاکه یا الله ته ناراض مه شئ خدای پاکه ته ناراض مه شئ یا الله العظیم خدای مونږ ټولو ته معافي وکړي یا الله العظیم خدای دې علم قدردان مونږ وګرځي خدای بې قدري نه مو بچ کړي یا الله العظیم خدای دا څومره حاضرین ناستې ملګري یا الله العظیم خدای ټول لوی علما کړي خدای لوی محدثین لوی مدرسین یا الله العظیم خدای ډېر مبارک خلک کړي خدای معزز خلک کړي خدای علاقو کې مخور خلک کړي خدای عزت ورکړي خدای د ټول وجې نه علم ته عزت ورکړي خدای قرآن ته عزت ورکړي خدای حدیث ته عزت ورکړي یا الله خدای زه خو په خپله د دې لایق نه یا الله العظیم خو تاسو طرف نه یا الله زه ناست یم تاسو کېنومه یا الله العظیم خدای زه د دې لایق نه یم خدای پاکه ما ته د دې حدیثو مبارکو قدرداني نصیب کړې خدای پاکه یا الله دا ټول طالبان خدای لوی لوی علما کړي یا الله العظیم خدای ته راضي شي یا الله ته راضي شي خدای پاکه موږ خیره خاتمه په ایمان کړي یا الله خدای خیره خاتمه په ایمان کړي یا الله خدای موږ مدرسو ته خیر کړي موږ دین ته خیر کړي یا الله موږ ایمان ته خیر کړي خدای شیطاني وسوسو نه وبچ کړي یا الله العظیم کفر وسوسو نه وبچ کړي یا الله العظیم خدای بېدیني نه وبچ کړي یا الله العظیم خدای هر آن کې موږ تاسو ته محتاج یو خدای پاک یو خاص فضل وکړي خدای صحابه کرام هم جړل یا الله هغو نبي مبارک ته راغی صلی الله علیه وسلم او حضرت مبارک ته وایي چې یا رسول الله مبارکه موږ خو ځان باندې یېرېږو چې منافقان وو موږ د خپل ځان منافق ښکاري یا الله العظیم خدای صحابه نبي مبارک ته وایي صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله مبارک ته موږ خو ځان منافق ښکاري داسې وسوسې راځي بل دا ده چې موږ تاسو سره یو نو یا الله دا ټول دین او د الله عظمت او د الله دین او آخرت دا ټول موږ ته مکشوف وي چې تاسو نه موږ لاړ شو کورونو ته لصافحنا الازواج والاولاد بیا موږ زړونه بالکل خړ شي نو موږ په دې ډېر خفه یو بل دا ده چې یا الله یا رسول الله مبارک موږ ته وسوسې راځي ډېرې سختې وسوسې داسې وسوسې راځي یتعاظم احدنا ان یتکلم به مونږ تکلم نشو کولی په خبرو باندې داسې وسوسې راځي رسول الله مبارک ته فرمایي چې تاسو دا وسوسې دا د ایمان ده که ایمان نه لرئ دا وسوسې تاسو ته نه راځي ځکه یو سینه فارغه ایمان نه هغه شیطان دخل نه ساتي شیطان هغه چا ته دخل کوي چا کې چې ایمان وي یا الله العظیم دا وسیله ده مونږ ته چې مونږ ته شیطاني مداخلت کوي شیطان سخت وسوسې وکړي طالبانو ته علماو ته هر چا ته وکړي پیرانو ته مریدانو ته یا الله العظیم موږ دغه وسیله ده چې دا وسوسې دلیل د ایمان ده خدای موږ ټولو ته ایمان نصیب کړي یا الله خدای موږ ټول اخره خاتمه په ایمان خدای د طالبانو لوی لوی مدرسین خدای ښکلي ښکلي ودونه ورکړي امین خدای ښایسته ښایسته عمر ورکړي خدای ښه زندگی ورکړي یا الله ښه مدرسین کړي خدای مقبول بندگان کړي صلی الله علی نبی کریم و آله و صحبه اجمعین الطیبین الطاهرین بل دا چې مولانا سلمان الحق صاحب چونکې موږ استاد زوی دی ګوره علامه انور الحق صاحب او آی موږ استاد زوی دی علامه عبدالحق صاحب رحمه الله الحمدلله علامه عبدالحق صاحب رحمه الله ته ما دا عبارت ویلی ترمیزی عبارت په ما ویلی ابو الحج او د سره به ټچ ناست و
او د بدا خطاب ما ته کوله وای بچیا ما به عبارت ویله په حدیث باندې ودرېدل یو مولانا صاحب تحقیق وکړ بیا الحمدلله مولانا صاحب خدمت ما کوله موټر نه ما کوزولای دفتر ته مې راوړای داسې له زوف حالت کې مسجد ته وتلم هلته مې چاپي ورته کوله خپې مبارکه مې چاپي کولې لاسونه مبارک نحیف الجسم ډېر ضعیف دا دعاګانې دا محبت مونږه مولانا صاحب سره حاصل کړی ده الحمدلله مونږ ته دعاګانې کړې دي په مونږ باندې ډېر لوی حق ده یو حق پیدا ده چې مونږ ته حدیث ویلي بل مولانا صاحب د دیوبند لوی شیخ المعقول و منطقي امام و او محدث هم و او مقبول بندگانو کې و د مدني صاحب خاص محبت و ورسره الله دې تاسو ټول ته د دې محبت صله نصیب کړي خدای ټول مبارک خلق کړي یا الله خدای موږ ته ایمان نصیب کړي اخر ایمان صلی الله علیه وسلم